د والدینو په ذمه باندې شریعت د بچو یو څو حقوق مقرر کړی دي چې کله ماشوم دا د مور په خېټه باندې راشي نو د والدینو په ذمه باندې د ټولو نه اهم حق دا دی چې د مور خېټې ته حلال غذا ورواچي ځکه دغه وخت نه د ماشوم د جسم اعضاء جوړېدل شروع شي او حدیث مبارک کې راځي مفهوم داسې دی کم جسم چې په حرام غذا باندې لوي شي نو د جهنم اور د دې لپاره ډېر مناسب دی نو د غونډو نه اهم حق دا دی چې مور او پلار به بچی ته حلال رزق او حلال غذا انتظام کړي د حرامونه او د مشتبهاتو نه به مکمل صاف شفاف ساتي نو چې کله مور او پلار د اسلامي حقوقو پابند وي دغه پابندۍ اثر په ماشوم کې ظاهر وي مور او پلار ځان د حرامو نه بچ کوي او د حلالو اهتمام کوي نو بچي به هم حلالي وي د کشان کله چې ماشوم په خېټه باندې راشي نو بدغه اوقاتو کې تقریبا 9 میاشتې لګبګ دا ماشوم چې دا د مور په خېټه باندې وي نو بده احوالو کې مور او پلار د پاره د بچی د سلامتیا دعاګانې کول پکار دي چې الله زمون بچي نیک عمل صالحه تندرسته نیک سیرته نیک صورت پیدا کړي او دا سه بچي راکړي الله چې هغه په دنیا او آخرت کې زمون د پاره د خیر او د سلامتیا سبب وګرځي د کشان خوف سره د الله با استحضار سره با مور او پلار زندگی تیری دا چې کله ماشوم په خېټه باندې وي نو مور او پلار به حتی الوسه کوشش کوي چې ځان به د عیاشۍ نه د داسې مجالسونه چې ال د الله نه فرمانی کیږي حتی الوسه به ځان ساتي کو مور او پلار د دې خیال اون ساتي نو د دې بد اثر په بچی باندې پروزي په بچی کې خامخا داسې یو مرض ورننوځي چې د پیدایش نه پس د هغې بد اثر په هغه کې خامخا ظاهري شیخ زکریا رحمه الله بارک راځي چې د دې والدې با پابندۍ سره د قران کریم تلاوت کولو دا چې د مور په خېټه باندې نو چې کله پیدا شو نو یو پوسی پاره د حفظ زیاده و دا د قران کریم د تلاوت برکت نو چې د نیکو اعمالو په وجه باندې بچی کې اثر ظاهريږي نو د بد اعمالو په وجه باندې به هم بچی کې بد اثر ظاهريږي دا د مور او پلار ذمہواری دا اوله دویم دا کله چې ماشوم پیدا شي نو مور او پلار ته مبارکباد ورکول مبارکي ورکول دا یو مستحب عمل دی کله چې د دوانو جانو سردار پیدا شو نو ابو لهب یو وینځوا سویبین نو هغه رااله ابو لهب ته مبارکباد ورکړ چې مبارک تو استار واره وشو ابو لهب دومره خوشاله شو چې هغه سویبه څخه کومه داغه وینځوا هغه ته عزت ما آزاد کړ د نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشاله کې خپل وینځه آزاد کړ نو دې حدیث نه معلومیږي چې راچا ماشوم وشي ناغله مبارکباد ورکول دا یو مستحب عمل دی بل دې مبارکباد سره داغي په خوشاله کې اضافه وشي خوشاله شي اغه ته دعاګانې وکړه چې الله دې ستاسو دا بچي ستاسو د پاره نیک سیرت نیک صورت لوي کی د دنیا او د آخرت د نجات سبب دی وګرځي نو په بچي باندې هغه ډیر زیات خوشاله شي اوس کو هغه کله معصوم پیدا شوی او کو معصوم پیدا شوی په هر صورت مبارکباد ورکول یو سنت دی مستحب عمل دی زمون بده عرف کې کو معصوم پیدا شي الګ پیدا شي نو واقع ډیر زیات خوشاله کیږي او کو جنې پیدا شي